मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुक्रिया। چې بدماش سره دی وران راشي تاسو دا جمعات کې خلق په دې ټکی سوچو کوي چې بدماش سره مران شي نو جرګه په کوي جوړې د پاره کنه خبره پوهیږي کا جرګه په کوي مینت کوي خلق ته ورځي چاله ظالم دی اخلاص د سی وای کړه او چې مولا سره دی وران شي د جمعات امام سره دی وران شي جرګه دې پکړې ده ورغلې معافي دې تغخت کنزل دې ورته کړی جرګه دې په ونکړه ځکه چې بیا سره دې خوار دې غریب دې نو د سړی زوی درته نخکاری او د بدمعش او د لوفر سره دې چورانه شي نو جرګې ورکره ورلېږي تاسو خیال را وای خیر به د کوم راځي غریب سره زیاته وکي ظلم ور سره وکي ورغلې چې ورته دی ویلي چې ما ظلم کړی دی معافي غواړم ظالم چې تا سره ظلم کړی الټا ترزه پخپو ورته پریوزه چې ما معاف کا د خپل گریوان کې تاسو وګورئ دا مزګزاره طبقه وګورئ شیخان حاجیان ګیرو والا تسپو والا چې په جمعات کې طالب لکنزلې وکي په سبا لا بل سبا دا دی ورته ویلي چې طالب ما معاف کا اسنه چې ستا په سر معاف دی ویلي دی ورته تاسو به خدای څنګه پریږدي غاور نه شي د جمعات کې ناس خلق واوره مونږ ټول تباہي ستا دومره واسطه چې په جمعات کې د طالبو کنزلو غریب دی او کنزلو خوار امام دی او کنزلو او بیا درته احساس مو نشو الټا دی لکه کونه کې ومنډل نو لاري بل جمعات ته دي مولا پسې زمونه خدای دې قرآن کچ دي مولا پسې خدای دې بنیاد او باسا بیړه غر کاشا مکه ور پسې کړ دی مولا پسې مون نه کوم مال دادا سنبای نه د پاکه کړي د ذلیل بچیا ذلیل قوم امام پسې منځونه دا مزګزار خلق پری بل جماعت لذي خدای در باندې دنیا تنگ کړي د دنیا والله چې دا پاکستان تاسو لا دور تنور نشو کمان راشي په قبر می متیاز وو دور تنور به یو تاسو په کې سوځي خان او نواب له ټوکرای کیږي سره تمندي وهي نیلی چینی لار ورته پرې دی خان پلاره تیریږي نو دیوال طرف ته شي خان سلام علیکم خان سي خان داسې خانان د خټو موله جوړ کاو خان نوم پکې دا خان هغه ته وایي چې لس کسه په درستخان کینی او لس پاسي دیو جنا قوم د قوم خدای رانی ولی که تاسو قوم و نن د پاکستان وزیران بیا تاسو په کوڅو کې ګرځي او ما به نه هېره ما به نه هېره تاسو جی بالکل څوک ورته پوسټرې لګوي څوک ورته بینرې لګوي څوک ورته اسی ټوکرای کېږي څوک ورته چای کوي څوک ازمایل شوی بیا کمی سوړې نه چې تمار چې چلے هغه سوړه کې بیا ګوته وایي سرم د چرګانو چټوشا کمی سوړه نه چې مار خوړې هغه سوړه کې بوډم دم بیا ګوته ونه منډي کومه منډي چړون دی وای په دې دیوال سره د سوړه کې مار خوړل کمی سوړه نه خامارانو خوړې هغه خامار ل بیا ورغاړي زما دې خبرو سرکار نشته نه الیکشن کوم نه ولاړم نه سیم اسید دې قوم مزاج درته خیر ما سره د الیکشن غم نشته
نه د حکومت او نه د وزیرانو. ما سره غم کده د پاکستان د خاورې غم دی چې الله دې نه ښایي هغه ورځ مونږ ته چې چېرته روس پرې رانشي. الله دې نه ښایي هغه ورځ مونږ ته او د حکومت د غلطو پالیسو د لاسه به تاسو وګورئ چې د دې ملک غایه به پلټوي. دا څه خبره ده؟ دا څه پالیسي ده؟ سهار وای چې دا سړی نااهله دی او سبا وای چې اهل دی، سبا وای چې اهل دی او ماښام وای چې نااهله دی. بھائی ټول قوم دی، ټول ملک دی، معیار مقرر کا. ته خو وای چې دې ملک کې به هغه خلق الیکشن ته ودرېږي چې د چا ماضي بېداغه وي. ماضي بېداغه ټکی پېژنئ؟ ماضي بېداغه هو د ټولو ماضي بېداغه. کوزه راپاسي نو غلبېل راپاسي کوزې ته وایي تا کې دوه سوړي دي. غلبېل دی، غلبېل خو پېژنئ؟ غلبېل ورته وایي تا کې دوه سوړي دي. و غلبېله بیختي وزلې ځان ته وګوره ته خو غار غارې، ته خو غار غارې. زما عزیزانو ما سره د دې خبرو فکر نشته. هر سړی خپل مفاد ړوند کړی، هر سړی. او نن دې زما خېټه ډکه شي سبا دې د عمل خدای په اوبو یوړي. نن دې زما بچی خوشحالي سبا دې د عمل خدای په نا. که تاسو سره د هر څه نه اول د ملک غم نو نو بیا هم تباهي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د ملک مینا دا د ایمان مینا ده. چا سره چې د ملک مینا نه وه هغه سره د ایمان مینا بم نه. نو ما سره عزیزانو فکر صرف د ملک دی او بیا د دې قوم مزاج ته چې زه ګورم نو افسوس راځي، افسوس راځي چې خدای دا دوی ته کول څه پکار دي او دا دوی کوي څه. मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुक्रिया।